بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 45 نمبر درس دی. ان شاء الله مونږ به نن د سرمنې د پاکولو باره کې خبرې کوو چې یاره د عبارت کې مونږ له راکړي دي چې سرمن به کومې طریقې کومو طریقو سره پاکیږي، نو هغه ان شاء الله نن مونږ وایو. یطهر معنی د پاکیږي، جلد سرمن ته وایي، سرمن. الحیوان زناور ته وایي یا جاندار ته وایي، حیوان جاندار ته وایي. دلته به الحیوان نه مراد زناور دی. با جاره معنی د سرا او دباغت معنی د سرمن پخول. سرمن پخول. کال پکانا، اردو کې ورته کال پکانا وای. جی دا اوس وره و یطهر جلد الحیوان بالدباغه، یطهر پاکیږي جلد الحیوان د زناور سرمن بالدباغه پخول سره، یعنی دا پخشي کمی طریقې سره پخشي. نو هغه اوس دا د باغت مونږ وایو خجی سواء برابر خبره ده یا یو خبره ده. کانت معنی ده وی او دباغت معنی ده سرمن پخول. یا دا خاولی که یا دو نقطو والا خاولی که دا بم بیا اوس دغه شانتې کو پخول، سرمن پخول. ٹھیک شو جی. نو دلته کې اوس وایي سواء كانت الدباغه حقیقیه او حکمیه، که دا دباغت سرمن پخول دا حقیقي وي، حقیقي څه ته وایي اوس په ان شاء الله تفصیل وایو. حقیقي او حکمیا یا حکمی معنی ده چې حکم پې لګېدلی وي. دې ځای پورې دا یو خبره وایو جي یطهر جلد الحیوان، یطهر پاکیږي جلد الحیوان د زناور سرمن بالدباغت، دباغت سره. دباغت معنی د سرمن پخول. سواء یو خبره ده كانت الدباغه، که دا دباغت دا سرمن پخول حقیقیه حقیقي وي او حکمیا یا حکمی وي. ګوره دباغت حقیقي څه ته وایي، اول دا زده کوئ. دباغت حقیقي وایي یو قسم بوټی دی، هغه ته سلم وایي، هغه دغه والا غنو والا بوټی دی، د هغې پاڼې چې دي که نه ترخې غونته کې پاڼې دي، هغه چې په دې سرمن باندې واچې نو هغې سره هم د دې دباغت وشي، دا پاکه شي. دباغت څه ته وایي، د سرمن نه هغه بدبو ختمول او هغه لوندواله ختمول، نمیت ختمول، دغه ته دباغت وای. ٹھیک شو جی. نو یو خدا هغه پانو سره ختمیږي. دویم په دې سرمن باندې چې د انار پوستکی ولګي کنه، پوستکی دا په واچي خواره کې په انار هغه چې کوم دغه دی کنه پوستکی چلکې ورته وای، نو که هغه په دې دغه باندې ورواچي څه وخته پورې په پرې دی دغه سره دا پاکیږي. یا د دې سیو په شانتې یو ورکوټې غونته دانې وي، وړې غونته د هغې یو بوټی وي، نو د هغې بوټي هم ډېرې ترخې غونته کې پاڼې وي، هغه پاڼې چې په دغه باندې سرمن باندې واچي دې سره هم پخیږي. او بله غټه خبره دا ده چې مالګه او مسالې دا چې په دې سرمن باندې واچي دغه سره هم دا د هغه خپل رطوبت هم ختموي، بدبو هم ختموي. او یا د دې خپل کیمیکل دی، د دې سرمن د صفایۍ دپاره دباغت دپاره خپل کیمیکل دی، هغه چې پې واچوي نو دغه ته دباغت حقیقي وایي. چې دا کم آلات د دې دپاره کم څیزونه چې د دې دپاره استعمال شي دې ته دباغت حقیقي وایي. او دباغت حکمي څه ته وایي، دباغت حکمي هغې ته وایي چې دا سرمن ده دا یا ته په ځمکه کې خښه کې، نو دا ځمکې دا خاوره چې ده که نه دا د دې سرمن نه ځان ته هغه بدبو هم راکاږي، ختمه کړي، او د دې نه هغه کم لوندوالی نمی ده هغه هم ترې ختمه کړي. دې خاورې کې الله دا کمال ایښی دی چې دا د دې نه را ګندګي راکاږي، بس دې ته دباغت حکمي وایي. او دویم دباغت حکمي چې دا سرمن راواخلي او هېڅ مسالې او هېڅ هم پرې ونه لګي، کیمیکل هم پرې ونه لګي، یا نور ته خوره کړي او د نور ګرمایش سره دا هم پخیږي، صفا شي. د دې دا بدبوم ختم شي او هغه لوندواله کوم نمی د عام ته ختميږي. او دریمه خبره چې اسې د هوا ته پکو ته پکې ورته لګولې وي هوا سره هم دا
پاکیږي دې ته دباغت حکمي وایي. دباغت حقیقي څه وایي چې خپلې مسالې کیمیکل مالګه وغیره پرې واچوي هغې ته دباغت حقیقي وایي. او دباغت حکمي څه ته وایي چې په ځمکه کې خښه کې یا نور ته واچي او یا چې دی هوا سره پخه شي نو دې ته دباغت حکمي وایي. نو دغه دې سره دا سرمن پاکیږي. بیا دا سرمن ته د جانماز ته هم جوړولی شي، د دې نه کوټونه جوړیږي، د دې نه کمیس جوړیږي، د دې نه مشکیزه جوړیږي. هغه مشکیزې باندې ته اوبه هم څکلی شي او دسونه هم پرې کولی شي. بالکل جایز ده، بالکل پاکه شي دا بالکل صفا ده دا سرمن. تاسو به کتلی وي د دې نه په دې بعض علاقو کې ډېرې مشهورې علاقې د دې سپلی جوړی، هغه سپلو د وجې هغه علاقې ډېرې مشهورې دي. نو هم دا بالکل جایز دي. ښه، جلد الخنزیر. اوس جلد سرمن ته وایي سرمن، او خنزیر خو خنزیر ته وایي. لا یکونو، لا معنی ده نه او یکونو معنی ده کیږي. طاهرن پاک. فی حال، فی معنی ده کی او حال معنی ده هر حال. ٹھیک شو جی. وی جلد الخنزیر لا یکون طاهرا، د خنزیر چې کومه سرمن ده لا یکون طاهرا دا نه پاکیږي فی حال په هر حال کې. که دی له دباغت ته ورکړي او که دباغت ورنه کړي دا نه پاکیږي، ځکه چې دا خنزیر دا نجس العین دی، د ذات پلید دی. سواء معنی ده یو خبره ده، یو خبره ده. دوبیغه که دباغت ورکړی شي، دباغت ورکړی شوی دباغت ورکړی شوی. دوبیغه فعل مجهول دی، دباغت ورکړی شوی. ام معنی ده یا. لم معنی ده نه. یدبغ دباغت ورکړی کیږي، دباغت ورکړی شوی، دباغت ورکړی شوی. خجی جلد الخنزیر لا یکون طاهرا فی حال سواء دبغ ام لم یدبغ. د خنزیر سرمن لا یکون طاهرا نه پاکیږي فی حال په هر حال کې. سواء یو خبره ده دبغ که دې ته دباغت ورکړی شي، ام لم یدبغ او که دباغت ورنه کړی شي. په یو حالت کې هم دا نه پاکیږي. وجه څه ده چې د دې ذات پلید دی او د دې دا نجس العین ورته وایي. عین چې دی دا حقیقت ته وایي یا ذات ته وایي. دا حقیقي پلید دی، ناپاکه دی، ګنده دی. ځکه قرآن پاک کې الله جل جلاله دې ته فانه رجس فرمایلی دی چې یقینا دا خنزیر دا پلید دی، ګنده دی. نو چې ګنده څیز دی قرآن او حدیث کې ورته دې ته ګنده ویلی شوی دی، نو دا بالکل په یو قانون باندې هم نه پاکیږي. که ته په دې کیمیکل هم واچې نه پاکیږي، او که ته دا نور ته هم خوره کې، که دباغت حقیقي وي او که دباغت حکمي وي، په هر حالت کې دا نه پاکیږي، دا پلید دی، دا جایز نه دی د دې استعمال. اوس دریم خبره راته ښایي جلد الآدمی. جلد معنی ده سرمن او آدمی معنی ده انسان. یطهر معنی ده پاکیږي بالدباغت. با معنی ده سره او دباغت معنی ده سرمن پخول. سرمن پخول. نو ګورئ جی وای د انسان دغه چې ده که نه سرمن جلد الآدمی، آدمی چې دی دا انسان ته وایي. د انسان سرمن یطهر پاکیږي بالدباغت، دباغت سره. د انسان سرمن دباغت سره پاکیږي. لیکن واو معنی ده او، لیکن معنی ده لیکن. لا یجوزو جایز نه دی. جایز د دې ټول معنی ده. لا معنی ده نه او یجوز معنی جایز کیږي، نه جایز کیږي، نه جایز کیږي. استعمال ته وایي. او هو معنی ده دا سرمن جلد انسانی سرمن د انسان سرمن. نو بیا څه وایي جي جلد الآدمی د انسان سرمن یطهر پاکیږي بالدباغت، دباغت سره.
پخولو سره ولکن لیکن لا یجوز استعماله لیکن د دې سرمن استعمال جایز نه دی وجه څه ده فإن ځکه چې فإن معنی ده ځکه چې استعمال الآدمیه استعمال ته وایي استعمالول آدمیه انسان و اجزائه انسان دلته آدمیه نه مراد اعضاء راځي ښه و معنی ده او اجزا معنی ده یعنی دا کم جوړونه چې دي جوړونه او هی د دې انسان هی د هغې یعنی هغه ینافي معنی ده مخالف خلاف کرامت دغه ته وایي عزت ته وایي او هو د دې انسان هو د هغه و معنی ده او شرفه شرف بزرګۍ ته وایي بزرګي او هو معنی ده هغه ګورئ جی اوس وایي جلد الآدمی د انسان سرمن یطهر پاکیږي بالدباغت دباغت سره پخولو سره ولکن لا یجوز لیکن جایز نه دی استعماله د دې سرمن استعمال د انسان د سرمن استعمالول دا جایز نه دی فإنه ځکه چې استعمال الآدمی د انسان سرمن استعمالول و اجزائه او د انسان جزونه جوړونه ګوته یا لاس یا خپا یا زړه یا غوږ وغیره دا استعمالول ینافي دا خلاف دی د کرامته د عزت و شرفه او د بزرګۍ یعنی د انسان د عزت او د بزرګۍ خلاف دی د انسان اجزا او د انسان اعضا او د انسان سرمن استعمالول دا د انسان ځکه انسان له الله پاک شرافت ورکړی او بزرګي ورکړی انسان له الله یو نوم ورکړی دی انسان الله پاک مسجود الملائکه ګرځولی دی او انسان له الله پاک پخپله فرمایي چې دا انسان ما پخپله جوړ کړی دی نو الله پاک انسان له که دا انسان اوس کافر دی که مسلمان دی خو د اجزا د اعضا د سرمن استعمالول دا جایز نه دی او خو بشر داری که دباغت د انسان سرمن له ورکې نو بیا پاکیږي اوس مخکې بله خبره کوي جلد سرمن ته وایي سرمن الحیوان زناور الذي کم زناور چې کم چې لا یؤکلو معنی نه خوړلی کېږي لا یؤکلو معنی نه خوړلی کېږي نه خوړلی کېږي لحم غوښې ته وایي غوښه او هو معنی ده د هغه با جاره معنی ده سره او ذبح حلالولو ته وایي حلالول او شرعي شریعت ته وایي شرعي طریقه باندې حلالول مخکې اوس درته دلته کې بله مسله راته بیان کړه وایي جلد الحیوان د زناور سرمن د کم زناور الذي د کم زناور د کم چې لا یؤکلو نه خوړلی کېږي لحمه غوښه د کم زناور چې غوښه نه خوړلی کېږي د هغه سرمن چې ده هغه پاکیږي بالذبح الشرعیه چې کومه شرعي طریقه ده د حلالولو په شرعي طریقه باندې حلال که نو د دغه زناور دا سرمن پاکه شوه اوس ګوره سپی دی دا سپی که د شرعي طریقه باندې حلال کو نو د دې سپي سرمن پاکه شوه پیشو ده که دا په شرعي طریقه باندې حلاله کړه نو د دې سرمن پاکه شوه هاتي دی هاتي دا که په شرعي طریقه باندې حلال که د دې هاتي سرمن پاکه شوه دغه شان خر دی که دا په شرعي طریقه باندې حلال که د دې خر سرمن پاکه شوه بغیر د خنزیر نه د خنزیر که په شرعي طریقه حلال کې او که غیر شرعي طریقه باندې حلال کې خو د سرمن نه پاکیږي او اوس د شرعي طریقه د حلالولو شرعي طریقه څه ده هغه زده کوي ګورئ د شرعي د حلالولو شرعي طریقه دا ده چې کم کس حلالوي دا به مسلمانی دا شرطونه دي د شریعت چې کم کس حلاله کوي دا به مسلمانی دویمه خبره چې دا به بسم الله وایي چې بسم الله د قصد پرېږدي نو دا زناور دغه حلالم شرعي نه ده
بسم الله به وي. اول شرط یې دا دی چې مسلمان به وي. دویم شرط یې دا دی بسم الله به وي. او ورسره دریم شرط دا دی چې او د شرعي حلالۍ دریم شرط دا دی چې دا کم کس حلاله کوي دا به په احرام کې نه وي. حج یا عمرې دپاره چې خلک احرام تړي نو هغه احرام کې به نه وي، ځکه حالت احرام کې دا ذبح کول، حلاله کول، شکار کول دا جایز نه دي. نو ګورئ دا درې د شریعت شرایط دي د حلالۍ دپاره. یو شرط چې دا کس په مسلمان وي، دویم کس چې دا کس په بسم الله وي، او دریم کس چې دا کس په کم کس چې حلاله کوي دا به په احرام کې نه وي. نو دا د شریعت شرایط دي. نو که په دې شرایطو سره دی عمل دې پې وکړو او بسم الله دې مو وویله او مسلمان هم او ورسره چې احرام کې نه نو بس بیا ستا دا زناور چې دی دا پاک شو، د ده دا سرمن بیا پاکه شوه. او کنه یو مجوسی دی، مجوسی یا یو عیسائی دی یا سکھ دی، هغه که حلال کی نو دغه زناور خو هم ناپاکه دی، بیا بالکل د دې سرمن هم نه پاکیږي. نو ګورئ وی جلد الحیوان د هغه زناور سرمن الذي د کم چې لا یؤکلو لحمه غوښه نه خوړلی کېږي. نو بالذبح د ده دا سرمن به څنګه پاکیږي؟ بالذبح الشرعي، په شرعي طریقې سره حلالولو سره، په شرعي طریقه حلالولو سره د دغې زناور چې د کم غوښه نه خوړلی کېږي، سپی، پیشو، اتی، خر وغیره، نو دا چې په شرعي طریقه باندې حلال کو. نو شرعي طریقه مې راته وي مسلمان، بسم الله، او چې احرام کې نه نو بس دغه کس شرعي طریقه ده، دغه د شریعت پابندیانې دي. نو که دغه کې دغه زناور حلال کو نو د ده صرف سرمن پاکیږي. او بعضو فتاوو لیکلي دي چې د ده غوښه هم حلاله شوه. نو بهر حال زمونږ سرمن سره کار دی، نو سرمن چې دی دا پاکیږي. ټیک شوه. نو اوله طریقه دا وه چې هر قسم سرمن وي هغه دباغت سره پاکیږي، که دا دباغت حقیقي وي او که دباغت حکمي وي. دویم وایي د خنزیر سرمن په یو حالت کې نه پاکیږي، که دله ته دباغت ورکړي او که دباغت ورنه کړي. څلورمه خبره، درېیمه خبره چې د انسان سرمن هغه په دباغت سره پاکیږي، لیکن د انسان سرمن استعمال کې راوستل، استعمالول دا جایز نه دي، ځکه چې دا د انسان د شرافت او د عزت خلاف دی. څنګه چې د انسان اعضا او جوارح چې څومره دي یا دا جوړونه چې څومره دي نو دا جزونه چې څومره دي دا څنګه استعمالول جایز نه دي، دغه شان د انسان سرمن هم استعمالول جایز نه دي، ځکه چې د انسان له الله پاک یو خپل عزت ورکړی دی، یو خپل بزرګي ورله الله ورکړی، یو خپل نوم ورله الله ورکړی. که دا انسان کافر وي او که مسلمان وي خو د ده سرمن استعمالول دباغت سره خو پاکیږي خو استعمالول جایز نه دي. او جلد الحیوان الذي لا یؤکل لحمه د هغې زناور سرمن چې د کم زناور غوښه نه خوړلی کېږي یعنی حلال نه وي نو د هغه سرمن هم پاکیږي. په څه سره پاکیږي؟ هغه دباغت سره نه، هغه بالذبح الشرعي شرعي طریقې باندې حلالولو سره د دغې زناورو سرمن پاکیږي، لکه سپی، اتی، خر، پیشو وغیره. د دوی چې صرف په شرعي طریقه باندې حلال کې د ده دا سرمن پاکه شوه، استعمالولی شي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.